دوستانو زه تاسو سره د اصلاح دپاره یو ویډیو شیر کوم. هغه د ماشومانو د کتو قابل نه ده. که تاسو سره ماشومان یا زنانۍ نو تاسو سیټ ته شئ او بیا دا ویډیو وګورئ او دا زه تاسو نه ایډوانس کې په دې معذرت کوم. دا فحش کلیپ دی په دې ویډیو کې، خو دا موږ صرف دې دپاره شیر کوو چې دا په دې د اعلی حکام ته ورسي او په دې باندې د اعلی حکام اکشن والي. دوستانو مشران ډېر د شرم مقام دی، ډېر د افسوس مقام دی، د جړا مقام دی. نن سبا زمونږ نوجوانان، زمونږ نوی نسل، زمونږ خویندې، زمونږ بچیانې، زمونږ بچي په سوشل میډیا باندې چې کوم فحش چیلنجونه شروع کړي دي، کوم فحش ګیمونه شروع کړي دي، د 2-3 روپو دپاره خپل د مور پلار د خپل عزت جنازې اړاوی. دوستانو مشرانو ډېر زیات د عبرت مقام دی. د دې روکتام به څوک کوي؟ دوستانو د دې ټیکه صرف علما واغشتې، د هغوی خو هم علما خو موږ ته ستړي شول. دوستانو د مور پلار، د رونو خویندو، د ګاونډیانو هم څه ذمه داري جوړیږي دوستانو چې دا خپل بچي کنټرول کړو، دا خپل خویندې، دا خپل رشته داران کنټرول کړو. دوستانو حکومت خو تاسو ته معلوم دی، پی ټی ای پاکستان ټیلی کمیونیکیشن چرته اوده دی. دوستانو دا ای سی ډي سی دی دا سوشل میډیا نه ګوري. دوستانو دا زمونږ د حکومتي واکداران، زمونږ دا په پارلیمنټ کې چې ناست دي، دا زمونږ وزیر اعلی صاحب، دا زمونږ گورنر صاحب، دوستانو دی د دې نه ناخبره دي. ولې دوستانو که د دې روکتام ونه شو نو بعیده نه ده چې دا فتنه زما او ستا کور ته هم سبا را دننه کېدو غواړه ده. راځئ چې د دې خلاف اواز اوچت کړو دوستانو، او دا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اف آی ته دا خبره ورسي. او دوستانو داسې فحش خبره چې څوک کوي چې د هغوی خلاف قانوني کاروایي وشي او ګرفتار شي، په هغوی باندې داسې بین ولګوي، په دې پیجونو باندې، په دې یوټیوب باندې، په دې فیسبوک او ټیک ټاک باندې داسې فلټر یې ولګوي. دوستانو حکومت چې د دې چې دی نو دا شیرینګ بند شي، ګینې بعیده نه ده چې دې نه موږ او تاسو به متاثره شو. راځئ تاسو باندې زه صرف یو کلیپ اورم، داسې په لکهو کسان نوجوانان لګیا دي. دا یو مینو جنۍ ده په پېښور کې، دا ډېره زیاته فحش خبرې کوي، نور هم ډېرې زیاتې دي. دا صرف تاسو ته یو اګزامپل ښیم، تاسو دا واورئ او په جیري مخې ته مې ناماشي تېر شو، تا وکتو په دې کیمره کې چې راغی، سم ستا عمره و؟ زما ماشي تېر شو که زما ماشي سر تېر شو نه ماشي والله سم ستا عمره و، پوره ته وې. ته خبره اوره، ته دا ماشي ګوره، دا چې کله زه خپل ماشي درکې در پرېږدم ته به خپله وې چې اوس ماشي راته تا ماشي ساتلی دي؟ ما دومره غټ ماشي ساتلی چې هسې خوند به درکوي، داسې ماشي دی ما سره. تو ښایي مونږ یې کتي شو اوس دې ټایم کې. زه به درله په سنیپ چیټ کې درولګم، داسې انډې مو ورسره دي ماشي سره مزېدارې غوندې. ولې انډې اچوي څه؟ او داسې چې ته یې وګوره ته به دا ماشي دی که دا چرګه ده؟ دا بل شانتې دي که نه، دا بل شانتې ماشی دی. ښه نو ته انډې خورې؟ زه انډې نه خورم، زه انډو سره نو چې انډې دله اچوي بیا خو خوره که نه نو؟ هغه انډې نه دي، دا جنګېدلو والا انډې دي قربان. دا چې کله هغه هغه چې ماشومان پې هغه داسې هغه جنګ کوي داسې دا چې کله لکه اوس خامخا کلر دې والا کم ورکړی دی؟ کلر پرېږده که نه، واوره که نه، سرې پینک ته نور تک سپین دی، خو خبره داسې چې کله ملټي کلر لسه ورکړی دی، خبره خو واوره که نه، ملټي کلر چې کله ننوځي که نه د انډې ورساسې ټسارې کوي، کړسه